یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذکروا یادوي نعمت الله نعمت الله علیکم چې پتا سو باندې دي اذ هم قوم کله چې قصد وکړو یو قوم ان یبسطوا الیکم چې وګد کړی تاسو ته ایدیهم لا سن خپل فکف ایدیهم عنکم نو بند کړل لا سن دا غوي تاسو نه واتقوا الله او یریګ د الله نه وعلى الله او خاص په الله جل شانه باندې فلیتوکل المؤمنون د ځان سپارل پکار د مؤمنان ځان سپاری د مؤمنان سورة المائدة آیت نمبر 11 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله دین مخی آیت المبارکو کی اللہ جل شانہ دخپلو عام نعمتونو ذکر فرمائل چه اغاد اللہ تبارک و تعالی پا مومنانو باندی خاص نعمتون عام نعمتون دی چه د طهارت پاکیزگی او بدغه طهارت او د پاکیزگی د حاصلولو د پاره آسان او داسې طریقې چې هغه د هر چا په دسترس کې وي د هر چا په وس کې وي د اودس په شکل کې د غسل په شکل کې د تیمم په شکل کې او د داسې طهارت او داسې نعمت دی چې دی په ذریعه باندې انسان د الله سبحانه و تعالی قرب او نزدېکت حاصلولی شي او بیا په دې آیت مبارکه کې الله جل شانه د خپل خصوصي نعمت یاد دهانی فرمایي چې زما کوم خصوصي نعمتونه دي هغه هم یاد ساتي عمومي نعمتونو سره سره خصوصي نعمتونه هغه خصوصي نعمتونه کم دي هغه ځان ته یو مستقل باب دی یو ځان ته یو مستقل تفصیل دی د هغې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې حضرات صحابه کرامو باندې کم ظلمونه تشدد ظلم زیاتې د کفارو طرف نه مشرکین مکه طرف نه کېدو الله تبارک و تعالی دا غینا نجات ورکو مدینه منوره طرف ته هجرت شو او بیا په مدینه منوره کې دغه يهوديان دغه سازشونه او دغه يهودو سره د نورو مکی مشرکان هم یوځي شو ورسره د نجران طرف او نور عیسایان هم ورسره یوځي شو دا ټول کفار د مسلمانانو په مقابله کې یو شو خدای الله تبارک و تعالی په نعمتونو کې یو لوی نعمت داو چې الله جل شانه د دې ټول سازشونو باوجود د مسلمانانو حفاظت فرمایل او بیا په دغه پاغي کې دو واقعات داسې دي هغه د دې آیت کریمه په ضمن کې مفسرین کرامو ذکر کړی دي چې یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د یو سفر په دوران کې په یو ځای کې قیام وفرمایل چې د جهاد سفر او چې کله یو ځای کې پړاو واچول نو یو طرف ته بل طرف ته هغه خورش جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیوی اونې لاندې د اونې په څانګه باندې خپل تلوار زوړند کو او داغه سور لاندې آرام فرمایل دی دوران کې یو مشرک راغی او دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه تور رواغشتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې من يمنعك مني تب سوق ما نه بچ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله دا الله ذات بتا
تا نه بچ کړي. بیا تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې الله جل شانه با تا نه ما حفاظت وکړي، ما بچ کړي. دی کې جبرئیل علیہ السلام راغی او دغه کافر په سینه باندې گزارو کو او هغه وګرځیدو د تورتی را پریوتو لاسنا. پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه توره را واغشتو او دغه کافر باندې ونیولو او تو فرمایل چې من یمنعک مني، اوس به تا مانه څوک بچ کړي. نو په دې وخت کې دی کافر وی چې هیڅوک مانه شي بچ کولی تا نه. بیا نبی علیہ السلام تو فرمایل چې من یمنعک مني، تا به مانه څوک بچ کړي. د بیا وی چې زما بچ کول ولا هیڅوک هم نشته. پیغمبر علیہ السلام هغه نه هیڅ قسمه انتقام وانه غشتو او هغه هم داسې پرېښودو چې پرېښودو نو دا کافر دی بیا مسلمان شو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک اخلاقونه متاثر شو او کلمه وی مسلمان شو. نو هغه نعمت الله جل شانه دا غي ذکر کوي چې د ایمان خاوندانو یادوي زما هغه نعمت چې کوم ما پتا سو باندې کړو. یا ایو الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، اذکروا یاد کړئ نعمت الله علیکم، نعمت د الله چې پتا سو باندې دې. اذ هم قوم، کله چې قصد وکړو یو قوم، ان یبسطوا الیکم، چې وبدکړي هغه تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل، فکف ایدیهم عنکم، نو بند کړل، کف بند کړل، ایدیهم لاسونه د هغوی عنکم ستاسو نه. واتقوا الله، او یره کوئ د الله نه. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او خاص په الله جل شانه دې ځان اوس پاري مؤمنان. دغه یو بل واقعا مفسرین کرامو دی آیت مبارکه په ضمن کې هغه هم ذکر کړی دی چې کعب ابن اشرف یهودی هغه هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل د پاره یو منصوبه جوړ کړې و او مخکنا الله رب کائنات د دغه سازش او دغه منصوبې پیشگی اطلاع نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل. دا هم د مسلمانانو باندې د الله جل شانه یو لوی نعمت چې داسې بشمار سازشونه د دې کفارو هغه الله تبارک وتعالى بنقاب فرمایل د مسلمانانو او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینا حفاظت فرمایل. نو فرمای چې واتقوا الله، دا الله نعمت یاد کړئ او د الله جل شانه د نعمت د یادولو اصلی طریقه او صحیح طریقه هغه دا چې تاسو د الله نه یره کوئ، تقوا ځان کې پیدا کړئ. تقوا څه ته وایي؟ تقوا دی ته وایي چې د الله تبارک وتعالى د ذات نه په خلوت کې په تنهایی کې انسان یره کوي، دی ته وایي تقوا. چې کله انسان په کور کې وي یا په محفل کې وي یا مرګرو سره وي، د کاروبار په ځای کې وي، بهر وي، دفتر کې وي، نو عموما داسې وي چې انسان د بل انسان نه حیا کوي او داسې د ګناه همت او جرأت نه کوي. نو چې کله انسان ځان ته شي، په خلوت کې شي، په تنهایی کې شي، نو په دې وخت کې د انسان نه د ګناه ارتکاب کیږي. په دغه خلوت کې او په دغه تنهایی کې چې کله انسان د الله نه ویریږي او د الله د یری نه د ګناه نه ځان منی کی، نو دغه حقیقي تقوا ده. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ارشاد فرمایل چې قیامت په ورځ باندې با یو کس داسي نیک اعمال وروړي چې هغه د غرونو عمره نیکی وي داغه، خو بیا د هغه نیک اعمال پشان دي شګي د ډېرې هغه به والوزي، هغه به ختم شي، فنا بشي، داغه به نه پکاري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نیکی د ضایع کېدو وجه دا بیان فرمایل چې د په خلوت کې په تنهایی کې ګناهونه کړی او چې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک ارشاد فرمایل په هغه وخت کې په خلوت او په تنهایی کې د ګناه تصور
یو قسمه ناممکن وو ځکه په هغه وخت کې دغه فحاشي دغه عریاني دغه انټرنیټ او دغه ټي وي او دغه فلمونه دغه سیزونه په هغه وخت کې دې تصور هم نو خو چونکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذات دی چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى چې کوم خبره کوي رب کائنات د وحي په ذریعہ باندې دغه په جواب باندې هغه الفاظ راولي د ځان نه خبره نه کوي د الله رب کائنات په علم کې دا خبره وا چې داسې پر فتن دور برازي په مسلمانانو باندې چې پاغي کې د انسان خلوت هغه به د ګناه نه ډک وي او د ګناه مواقع به ورته ملاوي د ګناه موقع به ورته میسر وي دستیاب به وي هر وخت چې انسان د دنیا په هر ګډ کې په هر کونه کې د څه شي قتل اراده وکړي نو کتیش خو د دې ټول ګناهونو نه د بچ کولو لپاره صرف او صرف یو قوت او طاقت دی چې هغه ته تقوا وي او دغه تقوا چې کله د انسان په زړه کې وي د الله د یری نه انسان ځان بچ کوي د ګناه نه د حرام کتو نه د حرام اوریدو نه د حرام وینا نه د حرام خوراک نه د محرماتو نه چې کله سړی ځان بچ کوي د الله د یری نه د الله رب العالمین د طرف نه بیا اعلان دی واما من خاف مقام ربه هغه کس چې هغه ویریدو د الله رب العالمین د مخ ته د ودریدو نه ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس د خواهشاتو نه منی د نفس خواهش او جذبه پیدا شي چې دغه غیر محرم وګوره دغه فحش منظر وګوره دغه غیبت او د چغلخوري په دې غب شپ کې حساب برخه واخله دې سره زړه ته یو سکون او قرار ملاويږي او دغه سي دغه غانا بجانا وره د زړه ته سکون او قرار ملاويږي وغیرہ نو دغه د نفس خواهش نه چې خپل ځان منی کو ونهى النفس عن الهوى خپل نفس د خواهشاتو نه منی کو د الله نه ویریدو رب کائنات فرمایي چې کم انسان د الله رب العالمین مخ ته د ودریدو نه ویریدو تقوا پکې رااله او خپل نفس د خواهش نه منی کو فإن الجنة هي المأوى د ټکانه د ټکاونه بس جنت دی نو الله تبارک وتعالى د تقوا د برکته انسان ته د جنت بشارت په دنیا کې اوري خدا جدوجہد غواړي دا مهنت غواړي سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ټول نه لوی عبادت گزار هغه چاته وي چې هغه د حرام نه ځان بچ کړي حرام وینا حرام قتل حرام اوریدل حرام خوراک دین ځان بچ کول د اصل دین او اصل ایمان او اصل تقوا هغه د غلطه دي نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمای واتقوا الله زما د نعمتونو د قدردانی تقاضا ده چې تاسو د الله نه یره کوئ وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله باندې توکل پکار د مؤمنانو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کچری بندگان په الله جل شانه باندې داسې توکل شروع کی سرنګ چې پاغه باندې د توکل کول حق دی نو الله جل شانه به دوی ته هم د مارغانو په شانتي ورزق ورکي چې سحر په خپل سولو نه غونسلو نه پتشه ګډه باندې راوځي او ماخام چې واپس کیږي نو پټګه ګډه باندې واپس دي نو ذکر د الله تبارک وتعالى په ذات باندې دغه توکل او قناعت هغه صفت پیدا شي رب کائنات بیا د خپل د بندا د غیبونه مدد او نصرت فرمای یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندان اذكروا یادوي نعمت الله نعمت الله علیکم چې پتا سو باندې دي اذ هم قوم کله چې قصد وکړو یو قوم ان يبسطوا الیکم چې وګد کړی تاسو ته ایدیهم لا سن خپل فكف ایدیهم عنکم نو بند کړل لا سن دا وي تاسو نه واتقوا الله او یریګ د الله نه وعلى الله او خاص په الله جل شانه باندې فلیتوکل المؤمنون د ځان سپارل پکار د مؤمنان ځان سپاری د مؤمنان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك